أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم حروف مقطعات. تشریح شروع دویم رایه د علماو هغه دا ده چې حروف مقطعات معنا معلومه ده او دا د متشابهاتنا نه ده یعنی معنی صرف الله ته معلومه ده او بل څوک په معنا باندې نه پوهیږي. هغه د دې علماو په خپل منځ کې به اختلاف ده په تعیین د دې معنا مقصود کې چې د حروف مقطعات څه معنا ده. یو قول د علماو هغه دا ده چې دا حروف مقطعات اسماء للسور، دا اصل کې د دې سورتونو نمونه دي او دا قول د اکثر متکلمینو خلیل او سیبوی صاحب دا قول غوره کړی ہے. وجہ دا ده بخاری و مسلم کی روایت تے ابي هريرة عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة أو هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ويقول دي حديث کی دغه سورت الف لام میم السجده ویل شي. نو دا دینه معلومه شوه چې دا نوم دی د پاره د سورت. دویم بای سورتونه د حروف مقطعات مشهور دي لکه طه یا سورت یاسین. دا قول اگر که خلیل سے غوره کړي سیبیا سے هم غوره کړي ولیکن دا قول ضعیف دی. وجدا دا چې ډیر سورتونه دا غي ابتدا شوی دا په یو قسم حروف مقطعاتو لکه الف لام میم په ډیر سورتونو سر کې راغله. الف لام را د ډیر سورتونو په سر کې راغله. نو کدا نمونه د سورتونو د پاره کو نو بیا خو د ټولو سورتونو نوم یو شي او حال لا ده چې مقصود د تسمیه نه رفع الاشتباهي چې اشتباه ختم شي. زید او عبدالرحمن په منځ کې فرق ختم شي چې لکه دا زید دی دا عبدالرحمن دی. نو بیا چې د یو صورت په سر کې دا حروف مقطعات رال نو دې ټولو صورتونو خو یو نوم شو، اشتباه ختمه نه شوه. دویم قول د علماو دا دی چې دې حروف مقطعاتو کې بعضې دا د الله د نوم نه راغستلی شوي دي او بعضې د الله د صفاتو نه راغستلی شوي دي. مثال الف دا د الله د نوم نه راغستلی شوی الله نه، او لام د لطیف نه راغستلی شوی، میم د مجید نه راغستلی شوی. نو د دې معنا دا ده
الله لطيف مجید. یا دویم قول په دې کې هغه دا دی چې الف اشاره د آلاء الله ته، الف راغستلی شوی د آلاء الله نه، لام راغستلی شوی د لطف نه، میم راغستلی شوی د ملک نه. د دې قول تایید وی دا کوي چې د عربو عادت دا دی چې کله یو حرف ذکر کی د یو کلمې نه او مراد ترنه بیا ټوله کلمه وي، صرف ابتدا د کلمې ذکر کی مراد ترنه ټوله کلمه وي. لکه یو شاعر وی قلت لها قفی، قلت لها قفی فقالت قافي لا تحسبي أننا نسينا الإجاف. وما تويل قفي أدرجا فقالت قافي، قافي ما أنا وقفته. نقول قافي استعمالكو ومرادنا طول كلمة ده جزء ده كلمي بان اكتفاوكو. دا دویم قول لے بلوی دا عبداللہ ابن عباس نے نقل ہے وی الف لام میم مانا دا انا اللہ اعلم، ز اللہ ما اعلم پویگم پا حالت دا بندگانو. الف لام میم صاد وی دی مانا دا انا اللہ افصل، ز اللہ یم د بندگانو په منځ کې به فیصله کوم. الف لام را معنی انا الله ارى، ز اللہ یم لیدل کوم. د هغې مناسب الفاظ راوباسي. دریم قول دا دی چې اسماء الله مقطعه، وی دا د الله نومونه دي خو مقطع دي، جدا جدا ذکر شوی دي. لو علم الناس تالیفها، که خلق په تالیف باندې پوه شو نو بیا به د الله اسم اعظم ته معلوم شي چې په صحیح ترتیب ترکیب ولور کی کنه. د دې حروف مقطعات په صحیح ترتیب باندې مرکب کړو نو اسم اعظم د الله به معلوم شي. سلورم قول دا عبداللہ ابن عباس نے نقل ہے وَإِذَا حروف مقطعات اقسام اللہ اقسم اللہ بهذه الحروف، اللہ تعالیٰ پا دی حروف بانے قسم کڑا ہے لشرفها وفضلها، دا وجہ دا شرافت او دا فضیلت دی حروف زکا دا مبانی کتبه اللہ دا کتب مبانی دی منزلہ سونا کتابونه چې الله نازل کړي دي دی حروفونه جوړ دي. دا الله اسماء حسنا او دا الله صفات علیام د دینه جوړ دي. عدالت اکتفا په بعضو شوی مراد تینا ټول لی لکه سړی قرات الحمدلله نو الحمدلله نه مراد ټول سورۃ فاتحه ده. نو دا د شو لکه الله په دې حروف قسم کړه، الله وی په دې ټول حروف تهجی چې هغه نظم دا کتاب جوړ شوی دی مرکب دی، اسما په دې باندې قسم ده چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب دی په دې کې شک شو بشته دی. نو په دې ټولو کې راجح قول دی چا خو پکې دا ویلي چې دا حروف مقطعاتو کې څه دلالت کوي د الله په نوم او بعض دلالت کوي په نومونو د غیر نبی د غیر الله. وذلتم
ضحاک کوئی الف د الله نه ده، لام د جبریل نه ده، میم د محمد نه ماخوذ ده. معنی دا ده، معنی چې دا کتاب د الله تعالی انزل الله الكتاب على لسان جبريل على محمد صلی الله علیه وسلم. دا کتاب الله نازل کړي په واسطه د جبريل نبی صلی الله علیه وسلم ته. لا ریب فی په دې کې څه نشته، هیڅ شک شبهه پکې شته ده نه. وغیر ذالک نور اقوالم دی. سیوطی سے اتقان کی تقریباً 60 قوله د علماء ذکر کړي، لیکن په دې ټولو کې راجح قول لا ده چې دا حروف مقطعات د 22 سورتونو په ابتدا کې راغلي دي. په دې کې اصل کې تحدي د مشرکانو ته چې اے مشرکانو دا قرآنم د هغه حروفو نه جوړ دی چې د کم نه تاسو خپل کلام جوړوئ. که دا قرآن د الله کتاب نه محمد رسول الله د ځان نه جوړ کړی، نو راشي تاسو یو صورت د دې صورت په شان جوړ کړئ سره د دې نه چې تاسو بلاغت او فصاحت والا یې په اعلی درجه کې، نو چې نشي کولای، نو دا نبی چې امی سړی دی تعلیم نه دی کړی، هغه به دا قرآن د ځان نه څنګه جوړ کړي؟ نو دا دلیل دی په دې چې دا د الله تعالی د طرف نه دی. انکار ته مکه و عزت او عناد کی مرض یې کو ته کېده. دا قول راجح دی. وجد رجحان مخ کې قول کې تم اشاره وکړه چې کم ځای کې حروف تهجد کم صورت په سر کې راغلي، ورپسې متصل د قرآن عظمت هغه بیان شوی چې دا قرآن منزل من الله دی، اوچت کمال والا کتاب دی. الف لام میم تفسیر اشاری والا تغییر لګیدلی دی، هغه د دې حروف مقطعات چې دلته راغلي الف لام میم، و د دې معنا دا ده الف افرد سرك الي انفراد الالف، تخپل اخلاص بما منقطعك افرد سرك الي انفراد الالف عن سائر الحروف. لك الف د ټول حروفنا جدا ده منقطع ده، دقه ستم د خپل اخلاص خپل توجه ما تک. او لام کی معنا د لین جوارحک لعبادتی، د دې نرست خپل اندامونه پاسته کا زما عبادت ته، زما عبادت کا. او میم معنا د اقم معي بمحو رسومك وصفاتك، ما سه ادرېګا خپل صفات او خپل عادات ختم کا. بس ازينك بصفات الانس والقرب مني، ازينك بصفات الانس والقرب مني. ثعلبي سے دغه اشاری تفسیر ذکر کړه، دا مخکې مونږ تاسو ویل چې اس اشاره باغی تی خدغه معنا مراد نه ده. صحیح مقصد مخکې مونږ تاسو بیان کو چې تحدي د مشرکانو ته چې راشي دا قرآن جوړ دی د دقه حروفونه کوم نه چې تاسو خپل کلام جوړوئ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اس په دې جمله کې ترغیب دی قرآن ته په ذکر د درې صفاتو
هم دا ابتدائی صورت تے په اعتبار د نزول په مدینه کې. نو په دې صورت کې جامع صفات ذکر کوي د قرآن چې څونه صفات د قرآن په قرآن کې نور ذکر شوي دي دا ټولو صفات رجع اصل کې د دریو ته ده. دغسې د مؤمنانو به 5 صفات ذکر کوي چې هغه به اصل کې مرجع د ټولو صفاتو چې په قرآن کې د مؤمنانو ذکر شوي دي د هغې رجع هغې ته ده. کامل تراخلی نو 3 صفات به ذکر کی چې مرجع ده د ټولو صفاتو. اول الکتاب، دویم لا ریب فیه، او دریم هدى للمتقین. دا 3 صفات دي. الکتاب مانا کامل کتاب ده، شک پکې شته دی نه. هم به هره جمله د یو بل دپاره علت جوړیږي. کامل کتاب ځکه دی لا ریب فیه، شک پکې نشته. شک پکې نشته نو ځکه کامل کتاب دی. شک پکې نشته نو ځکه هدایت دپاره د متقیانو دی. هدایت د متقیانو دپاره ځکه دی چې څه پکې نشته، شک پکې نشته. هر یو د بل دپاره علت او معلول جوړیږي. ذالک الکتاب، دا کامل کتاب دی. لا ریب فیه، نشته شک شبه په دې کې د الله تعالی نه. فی نزوله من الله، چې دا د الله تعالی طرف نه نازل دی. او هدى للمتقین، هدایت ته د پاره د متقیانو. ذالک الکتاب کی ترکیب ذالک کی احتمال لا دی چې دا د مبتدا شي، او الکتاب دی ولس شي خبر دی شي. او دا ټوله مبتدا او خبر دی جمله شي د پاره د الف لام. معنی الف لام میم ذالک الکتاب. دغه قرآن چې د الف لام میم حروفونه جوړ شوی دی. الکتاب، ذالک الکتاب، دا کامل کتاب دی. نو دا وروسته جمله خبر شو د الف لام میم مبتدا د پاره. الف لام میم مبتدا شو او ذالک الکتاب ټوله جمله خبر شو. همې ګوله جمله خبریه نه، جمله چې کله خبر واقع شي د پاره د مبتدا نو په دې جمله کې ربط پکاري. خو دلته ربط ته ځکه ضرورت نشته چې دا ذالک اسم اشاره قائم مقام د په ځای د ربط باندې دا ربط کار کوي. ذالک الکتاب معنا به دا شي دغه قرآن چې الف لام میم حروفونه جوړ ده. ذالک الکتاب دا کامل کتاب ده. مونږ تاسو وایو الرجل. الرجل څه معنا؟ الکامل فی الرجولیه، کامل دی په رجولیت کې. دویم احتمال لا ده الف لام میم مبتدا کا صرف دا ذالک ولا خبر کا، او الکتاب دا به صفت چې د پاره د ذالک خبر ته مواقع کو. مخکې ترکیب کې ته خبر شو د ذالک نه، دلته د هغې دپاره یا صفت شو یا بدل شو یا عطف بیان شو. معنی دا د ذالک الف لام میم ذالک، و دا الف لام میم چې کوم دی ذالک الکتاب، داغه کتابو چې الله وعده کړی وه په ژبه د انبیاو چې زه به اخر کې را لېږم، اخرني نبي له به ورکوم. نو دغه کتاب دا کتاب دی. او الکتاب د هغې دپاره صفت شو چې کامل کتاب دی. احتمال هم پکې شو. نور ترکیبونه هم پکې دي.
ذالک کی اسمی اشاره ده په دې اسم کې په دې کې ذا ده اسم اشاره په کې ذا ده ذا او دا لام چې کوم دی دا د پاره د بعد ده لکه هاذا کی ذا اسم اشاره ده او هي د پاره د قرب ده دلتم ذا اسم اشاره ده لام د پاره د بعد ده او دا کاف د پاره د خطاب ده ذالک ها غتا تویم هم به دی کاف کی خطاب چاته ده كل من يصلح ان يوجه اليه الخطاب هر هغه چاته خطاب دی چې هغه قابل د خطابي زی عقلی او خياري پويږي دې ټولو ته پکې خطاب دی ذالک معنا تاته ايها الانسان المخاطب نو ذالک اسم اشاره شو نو ذا اسم اشاره شو لام د پار د بعید شو هم به اعتراض دار ازي چې کله مونږ تاسو دا ویلو چې ذا اسم اشاره ده او چې هاذا وسولېږي نو د قریب د پاره او چې لام وسولېږي ذالک نو بیا د چا د پاره شي بعید د پاره شي نو دلته سوال دا ده چې دلته خو مشار الیه دا کتاب دی او کتاب خو زموږ مخې ته حاضر دی پروت دی دا قرآن زموږ ستاسو مخې ته پروت دی که نه نو ولې اشاره د بعید وکړه او د قریب یې ونه کړه پکار دا وه چې داسې ویلی وی هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ځکه هذا د قریب د پار راځي او ذا لې دا د بعید د پار راځي نو ولې اسم اشاره د بعید قریب ته وکړه هذا دینه جواب اول جواب هغه دا دی چې دا نه منو دا فرق ستاسو نه منو چې تګینی ته وی چیرې مشار الیه گینی څه دی حاضر دی نه اول دا چې فرق هم د سو منلو لکه عام علما فرق کوي د هاذا او د ذالک یو د قریب د پاره بل بعید د پاره خود ته وی چیرې دلته مشار الیه قریب دی دا د سن منم مشار الیه حاضر او قریب نه دی وجه دا ده بعضی عیسی د قرآن نازله شوی و او بعضی عیسی لا نه نازله نو ذالک کی اشاره د هغه سورتونو ته چې د دې بقره نه مخکې نازل دي په مکه کې چې هغه کې اثبات د توحید ردو په شرک او اثبات د رسالت او اثبات د قیامت پای کې ذکر او په سورتونو کې نو ذالک کی اشاره د اق سورتونو ته ذالک من اغه سورتونه چې نازل شوی د سورته بقره نه مخکې الکتاب کامل کتاب دی لا ریب فیه نو اوس هغه سورتونه خو حاضر نه دي هغه سورتونه څه شوي دي هغه مخکې نازل شوي دي نو ځکه ورته بعید اشاره ورته وکړه دویم جواب هغه دا جواب اعصم کړی دی اعصم دا جواب کړی چې ذالک کی اشاره د هغه سورتونو ته چې د مدینې نه مخکې نازلو دي مصحف ته پکې اشاره نه ده چې کوم تاسو ته حاضر دی دویم جواب دا دی چې الله تعالی چې کله رسول نبی کو نو الله تعالی د نبی سره دا وعده کړې وه په وخت د بعثت کې زه به تا ته داسې یو کتاب در کومه
چې دغه کتاب به منسوخیږي نه، تر قیامت پورې به په عمل جاری. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا خبره کړې وه. نو ذالک کی اشاره د افقا وعده ته، ذالک هغه کتاب چې ما تاسو وعده کړې وه چې زه به نازلوم، هغه دا دی د الف لام میم نه چې کوم قرآن جوړ دی، لا ریب فیه، دا کامل دی، شک پکې نشته. لکه ګوره سورة مزمل کې الله نبی ته ویلي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، دغه سورت په ابتدا د بعثت کې نازل شوی و. نو ذالک کې اق ته اشاره شوه، نو هغه وعده خو مخکې وه که نه، حاضره خو نه ده. دریم جواب چا دا کړی چې ذالک کې دلته خطاب دی دغه یهودو بن اسرائیلو سره، ځکه سورة بقره مدنی دی، مدینه کې نازل دی، او اکثر مقابله په دې کې د یهودیانو سره وه. دی بن اسرائیلو ته موسی علیہ السلام خبر ورکړو، عیسی علیہ السلام ته خبر ورکړو چې الله به یو نبی را لېږي، د هغه نوم به محمدي، او ينزل علیه کتابا، په هغه باندې به کتاب نازلی. دا وعده هغه انبیاء د خپل امتونو سره کړې وه. نو ذالک کې خطاب هم دغه یهودیانو د مدینې ته دی. هغوی ورته وایي ذالک هغه کتاب چې موسی علیه السلام ستاسو پلارانو مشرانو ته ویلو، عیسی علیه السلام خپل امت ته ویلو چې وروسته به یو کتاب راځي، دغه کتاب همدا د الف لام میم نه چې کوم مرکب دی، الکتاب جامع کتاب دی، لا ریب فیه، شک پکې نشته. نو اسم اشاره د بعید دپاره خپله معنا باندې صحیح شوه. څلورم جواب چا دا کړی چې ګوره الله تعالی د قرآن متعلق موږ ته ویلي وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. دا قرآن د موږ سره لوح محفوظ کې دی، او نبی صلی الله علیه وسلم امت ته د دې خبر ورکړو. نو الله تعالی اوس موږ ته وایي ذالک هغه کتاب چې لوح محفوظ کې لیکل شوی دی، او اوس مې نازل کو، الکتاب دا کامل کتاب دی، لا ریب فیه. نو ذالک کی ضمیر چا ته راجع شو؟ هغه کتاب چې لیکل شوی په لوح محفوظ کې دی. اسم اشاره د بعید دپاره صحیح شوه. او یا چا جواب داسې کړی چې ګوره دغه الف لام میم چې کله تکلم پې وکړی شو، نو تکلم نه وجده فتلاشا دی که نه، وجده فتلاشا دا په حکم د منقضی کې دی، بعید دی، منقضی په حکم د بعید کې دی. کلم چې تکلم پې وکړو نو دا ته شو لکه بعید شو لاړو، نو ځکه ورته ضمیر راجع کو. چا جواب دا کړی چې نه دا اسم اشاره د بعید دپاره کله کله کېږي، یو شی حاضر می خو اشاره ورته د بعید کېږي د پاره د عظمت د مشار الیه. ټیک دغه شی حاضر دی، خو ته اسم اشاره د بعید کې په دې وجه باندې چې هغه محترم دی، عزتمند دی، د هغه د شرافت او د عظمت د وجه نه. چونکې قرآن مشتمل په غټ حکمتونو او په ډیرو علومو چې د انسانان عاجز دي د هغې د خبرېدلو نه، چې ټول احکام ټول علوم دی انسان معلوم کې د قرآن نشي کولی. اوس هم خلک نوي نوي ایجادات علوم د قرآن نه را وباسي.
نو ټیک د قرآن حاضر دی په نظر کې مونږ ته ګورو خو لیکن په اعتبار د حکمتونو زمونږ نه څه دی غائب دی نو ځکه او ته ذالک اسم اشاره د بعید وکړی شوه ذالک دغه کتاب چې د هغې اسرار او رموز معلومول د انسانانو د عقل نه ذهن نه ډېر بعید دي دغه کتاب کامل دی لا ریب فیه شک پکې نشته دا ټول جوابونه موږ د عام مشهور د قول مطابق هم وکړه چې هذا د قریب د پاره راځي او ذا د بعید د پاره راځي دویم جواب دا دی چې ګوره موږ دا منو د څه نه چې ګینې هذا د بعید قریب د پاره راځي او ذالک د بعید د پاره راځي نه دلته ذا اصل کې اسم اشاره ده اصل اسم اشاره ده لفظ د ذا ده من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرآن کې راځي کنه من ذا الذي څوک دی هم بیا که ها دې ورسره راوړه نو ها حرف تنبیه ده تنبیه نو چې شی د ته ډېر نږدې و هلته هذا پکې راوړلی کېږي معنی دا تنبه ایها المخاطب لما اشرت الیه تا ته چې اشاره شوې ده دې دپاره متنبه شه اصل کې اشاره ذا ده خو ها د څه دپاره شوه تنبیه دپاره ورسره راوړلی شوله او کله کله پکې څه راوړلی شي کاف پکې راوړلی شي د پاره د خطاب او لام د تاکید د اشاره د پاره لام د تاکید د معنا د اشاره د پاره ذالکم د قسم معنا شو تا ته ویم اے مخاطبه اندا کامل کتاب ده نو دا فرق کول چې ګینه هاذا د قریب د پاره ده لام د بعید د پاره دا فرق کوئی نه ده بلکې دوانه د صد پار استعمالېږي د اشاره د پاره او حرف ذا حرف اشاره ده که قریب ده که بعید ده دوانو کې هغه استعمالېږي او که قریبو دا ها د تنبیه راوړي او که لږ بعیدو نو تا ته څه راوړي مثال په طور کله لام راوړي د پاره د تاکید او کاف د خطاب د پاره راوړي که نیم د قضا بعید او قریب دوانو د پاره استعمالېږي نو ټیک ده دلته قرآن حروف مکی سورتونه مخکې نازل دي یا موږ ته مخې ته ټول مصحف کې حاضر دي د هغې دپاره اصل کې دا ذا استعمال شو او لام د تاکید دپاره راغلی حاصل دا شو چې دا فرق موږ نه منو بلکې ذا د قریب بعید دواړو دپاره استعمالېږي نو ذالک الکتاب بس ذالکا لفظ استعمال کو اسم اشاره ذالکا دا اسم اشاره ده او هذا هغه استعمال نکو د دې قول مطابق ولدي قول مطابق کې هذا او ذالکا د دوانه استعمالي کې دی یو بل په ځای کې نو اذا ذلك اول استعمال کو اسم اشاره حرف تنبیه استعمال نکړه و دلیل هغه عظمته فی النفوس د پاره د عظمت واقع کېدلو د دې کتاب په نفسونو کې چې ګوره دا کتاب په منزله د محسوس ته ځکه ذالک کی اشاره چاته کیږي محسوس ته کنه دا کتاب چې په خپل کمال کې په اوچتوالي د مقام کې دا سیده لکه په منزله د محسوس الکتاب کامل کتاب ده نو دیو جنه د هاذا په ځای ذالک راوړو الکتاب
لفظ د کتاب کې اولنې صفت ته د پاره د قران او دا اول صفت ذکر کو د پاره د ترغیب چې راشي په دې قران ایمان هم راوړی او په دې قران باندې ځان پویم کوي دا ورانه صفت شو هدا الکتاب معنا دا ده چې دا کامل کتاب ده سره نقصان پکشته دیم نه او نه پدې کې چرته رستو آینده به نقصان پکې راشي الکتاب الکامل کامل کتاب ده دا د شو لکه چې دا مستحق ده د دې چې دته د کامل کتاب ویلې شي او د دې په مقابل کې چې نور څونه کتابونه دي هغه ته د کامل اون ویلې شي هدا کتاب نه مراد به قران ده ځکه مکه تیر شو د قران په نومونو کې الکتاب میونم ده او دا هغه وجه مونږ کتاب سو بیان کړو چې دا په کتاب ولې مشهور ده ځکه دا لیکل شوی دی په مصاحفو کې او دا هغه په ذریعہ مونږ تاسو سره منتقل شوی ها کتاب وزن فعال له فعال کله په معنا د مفعول سره راځي او کله په معنا مصدری سره راځي لکه کله په معنا د کتابت څه شو نو دلته په معنا د مکتوب لیکل شوی مفعول والا او کله په معنا د کتابت څه والا لیکل او دلته معنا د مفعول مراد ده الکتاب معنا المکتوب لکه ګورا غراس یا بنا فعال وزن ده کنه بناء خو د بنا معنا څه ده مبني چې مفعول لا غراس سمانا ده مصدر ده په معنا د مغروس کرل شوی د قصیدام دي هم به دي کتاب کې دا کاپ تی بي دا ماده چې کومه ده نو دا دلالت کی علی الجمع په جمع باندې دلالت کوي کتیبۃ الجیش ویل کیږي هغه دستا د فوج چې پای کې ډیر کسان راجم شي جنگیان پکې راجم شي نو هغه ته کتیبۃ الجیش وي لاجتماعها الفرسان اسن والا پکې راجم شي نو کتیبه وته وي عربوي كتبت القربة دا پاغه وخت کې ویل کیږي کله بوکا سړی وګنډي او طرفونه ول رايوځي کینو كتبت القربة وي معنا خرستها ومي ګنډلا همه کتابت په عرب کې په اصطلاح د عرب کې کتابت چاته ویل کی ضم بعض حروف الهجاء الى بعض حروف هجاء تر رايوځي کې بعض نور ته هانو دی کتاب تم کتاب زکوي چې یا خدام کل کتیبت علی عساکر شبهات دام د سیده لکه یو جماعت ته د جنگیانو په مقابل د هغه کسانو چې کوم شبهات واقع کوي د خلکو په ځونو کې د ایمان او د اسلام متعلق نو دا کتاب د هغه په مقابل کې یو دسته د مقابله او یا پدې کې زکه وتوي اجتماع فيه جميع العلوم دا جامع ده د پاره د ډیرو علوم دا کتاب
مختلف قسم علوم په کې راجمع دي نو ځکه ته کتاب وي او یا ته کتاب ځکه وي الزم فيه التكاليف على الخلق لأن الله تعالى په دې کې تکالیف په مخلوقات لازم کړي دا به کوي د شي عقیده به ساتي د شي عمل به کوي دې کارونه بزان ساتي او یا زکو ته کتاب مکتوب عند الله دا قرآن الله ځان سره لوح محفوظ کې لیکل او مکتوب بالصحف المكرمه ملائکه ځان سره لیکل په صحف مکرمه مرفوعه او بیا صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم لیکل دي او موږ ته هم دقه سی وخت په وخت باندې په دې کتابت په صورت کې را رسیدل ده نو دیو جن دې کتاب ته کتاب وای دا معنا لغوي شو همې د کتابت معنی په قران کې په مختلفو طریقو سره راځي غزه مناسبت باندې باغ معنا سره به کوي کله کتابه په معنا د فرض سم راځي كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام التبوجه وایو چې دې فرضیت ته تعبیر په کتابه ولې کړه ان الصلاه كانت المؤمنه كتابا موقوتا نو کله په معنا د حجت او د برهان راځي فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین سورۃ الصافات کې یو سلو 50 کتاب معنا حجت او برهان هغه راوړي وما اهلكنا کله په معنا د اجل سره راځي نیټه وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم سورۃ حجر 4 نمبر آیات څونه قومونه چې الله تبا کړي دا غي د کتابت د پار خپل اجل او ټیم مقرر ده نو کله په معنا د صحيفه الاعمال سمرازي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا دار لسم نمبر آیات نو دا مختلف معنو باندې قرآن کی راځي علماء هغه به ذکر کړي نو هغه معنا به من اغلت د قیام د قرینه د وجه ناخلو چې دلته قرینه څه ده دلته معنا د کتاب المجموعة للصحف المختلفة والمزامين المتنوعة الكتاب معنا دا کتاب د سمانه دا مجموعه د پاره د صحف مختلفه همدارنګه د مزامینو مختلفه متنوعه مزامین داغه د پاره دا مجموعه ده دلته دا اخرنی معنا مراد شو چې ذالک الكتاب دا مجموعه ده مختلف مزامین او د مختلف علوم او کامل کتاب دی لا ریب فيه لا ریب فيه دا جمله صفت ثانی ده د پاره د قران او دې ته ویل کی صفت سلبیه مخکې صفت ثبوتی او دا صفت سلبی ده ثبوتی معنی ثبوت د کمال او کوغه لره صفت سلبی نفی د وکړه د ریب چې بدی کتاب کې شک شوبه نشتا دته صفت سلبی وي ته لکه زید عالم ده بیوه بخیل نه ده جاهل نه ده بد اخلاق نه ده دته صفت سلبی وي عالم ده سخی ده زړور ده وفادار ده
دته ثبوت سلبیه او صفات سلبیه نو مخکې صفت ثبوتی ذکر کو نو صفت سلبی ذکر کړي او دا صفت سلبی اصل کې علت ته د پاره د اول جمله هذا الكتاب كامل دا کتاب کامل له ولی کامل له دلیل څه ده وجه څه ده دلیل وجه دا ده چې لا ریب فيه ځکه دې کې شک شوبه نشته که چرته شک شوبه پکې وي نو بیا دلیل دې چې کامل نه ده خو چې شک شوبه پکې نشته دا خپل دلیل شو د کمال ده عکس هم جوړیږي عکس هغه ده چې دا مخکې علت اخاد لا ریب فيه د پاره په دې کتاب کې شک شوبه نشته ولی په کې شک شوبه نشته ځکه په کې نشته الکتاب کامل کتاب ده هم دویم احتمال په کې د سیم وایا چې دا صفت اصل کې نتیجه ده د پاره د ما قبل کله چې دا کتاب کامل شو نو د دې کامل والی نتیجه دا ده چې په دې کتاب کې شک شوبه نشته لا ریب فيه ولکه کامل نه وي نو بیا پکې شک شوبه پکې راغله وي چې کامل شو نو نتیجه دا شو چې په دې کې شک شوبه شته ده نو لا ریب فيه فی اصل کی متعلق ده د محذوب پورې لا ریب فيه فی کونه من الله شک شوبه په دې کې نشته چې دا د الله تعالی د طرف نه ده هر انسان چې واوري نو خپل به دا اقرار کوي چې دا د الله تعالی د طرف نه منزل ده او دا د انسانانو جوړ شوی کتاب نه ده د انسانانو دخل پکې نشته هل ریب فيه کی دا الله دې الله دې ته الله نه فی الجنس وی نحو کې مونږ تاسو ویلي لا لنا فی الجنس اسم غواړي خبر غواړي نو ریبون دا غي د پاره اسم ده مبني ده په فتحه زکه دا غي سم مرکب ده هم تاسو اوریدلی چې ریبون نکره ده او نکره چې کومه ده دا نسته په عموم کې معنا هیڅ قسم شک او شوبه په دې کې نشته او دا لا چې کوم ده کنه لا دام لنفي الجنس تا کنه دا لا لنفي الجنس تا کنه نو څه معنی ده عموما د دې معنا د څه ده عموما نحوین په نيزه لا لنفي الجنس معنا جنس نه پی کوي کنه کوي او نکرم د څه د پاره شو عموم د پاره شو نو لام د نفي د عموم شو نکرم د عموم د پاره شو نو څه معنا اس قسم ریب د ریوبونه پکې څه نشته په دې کې نشته ځکه لارې نه په جنس راوړو او ریبونه نه کېره راوړو نو په دې کې اشاره شو څه کې آیات نسته فی نفي كل فرد من افراد الريب عن هذا القرآن العظيم الطریقه خو معلومه کړه کنه یو د لا پس کې نفي الجنس ده صریح ده په عموم کې او ریب النکرم کی معنا د څه ده د عموم ده نو نفي شو د هر فرد افراد د ریب نه د قرآن عظیم نه تمام نوع او اقسام د ریب او د شک واړه دي غټ دي ظاهر دی او که باطن دي هغه نفي دي قرآن نه بیا ګوره عامه طریقه چې موږ تاسو کم کتابونه ګورو کنه
نو څونه مصنفین چې کتاب لیکي په اول کې عذر پیش کوي خلکو ته او اظهار د عجز چې ګوره هر انسان معرض د خطا دی که تاسو ته زما په دې کتاب کې څه خطایي معلومه شوله نو ما ته زما په ژوند کې تنبیه راکړي چې زه تصحیح کړم او که زه مړو ما زما د مرګ نه بعد څه کوي تصحیح کوي او ما ته بد مد مو وایي دا به زه څه شوی یم پاکې به خطا شوی یم او کله پکې دعاګانې هم کوي چې چا اصلاح وکړه هغه ته د الله خیر ولورکي لیکن الله د خپل کتاب ابتدا د ټولو الټه وکړه په اول سر کې وی لا ریب فيه په دې کې سره شک شوبه شته دی نو او تاسو ته بالکل دعوت ته د اول نواله تر اخره پورې په دې کتاب کې یو ادنا قسم شبهه د شک یا د ریب تاسو څه کوي راو باسي یا اسباب د ریبیت پکې معلوم کوي سره دا غنه چې درش کاله کې الله نازل کړي څه پکې نشته سره پکې تضاد نشته دا دلیل دی چې دا د ذات کتاب دی چې هغه عالم دی بكل شی یو شی دا غنه غایبیږي نو دا کمال د قران شو لا ریب فيه همې دا جمله د لا ریب فيه د مخکې جملې نه را جدا کړه لکمال الاتصال د وجه د کمال اتصالنا ولذلك الكتاب جمله هغه چون کې مفیده و د کمال د قران او لا ریب فی دا جمله مفیده د پار د نفی د ریب عنه کامل کتاب دی خو سره د کامل کتاب سره ور په دې کې اس قسم شک شوبه شته دی نو ریب څه ته وایي نو ریب عامه معنا په شک سره کو لا ریب په شک په دې قران کې نشته عام علما د ریب معنا په شک کوي لیکن د ریب او د شک په منځ کې فرق دی ریب خاص دی خاص هغه شک ته ویل کېږي چې د شک سره سره قلقي پریشانی ستا زړه کې د وجه د قوت داعی موجب للشک چې د کم وجه نستا شک پیدا شوی دی نو هغه علت ستا په ذهن کې قوي نو د هغې د وجه نستا ذهن څه وي مترددي که نه نه باعث کوي تا په دې باندې چې ته وایې چې دا قرآن د الله کتاب دی یا دا خبره ګینې داسې ده ځکه هغه سبب د وجې نه ته په څه کې اچولی په تردد او پریشانۍ کې اچولی او یا د دې د وجې نه لأن النفس لا تطمئن لهذا الشك دا نفس په دې شک مطمئن نه دی مسترب دی مسترب او په اختلاف د مطلق شک شک دی خو څه پکې نه استراب او قلق پکې نه وي د دې وجه ابن الاسیر په نهایه کې او زمخشری سے په کشاف کې وایي الریب هو بمعنى الشک ویریب یا په معنا د شک سره ده او قیل وقیل هو الشک مع التهمه او یا چا دا قول کړه ده چې ریب شکی سره د تهمت نه عرب يرابن الشيء وارابني معنی دا د شک کنيزي په شک کې چولم او دې معنا ته په حدیث کې اشاره راغله دع ما يريبك
الى ما لا يريبك فان الشك ريبا وان الصدق طمانينا. اغه عمل پرېږده چې ته په شک کې دې اچوي، اغه عمل وکړه الى ما لا يريبك چې شک پکې نه وي، تا ته یقیني معلوم دی چې دا جایز دی او شک دې پکې نشته په جواز او په عدم جواز کې. فإن الشک ریبا، ځکه شک سبب دی د پار د ریبې. وإن صدق طمانینا، او صدق معنا چې زړه کې دې په یو عمل باندې یقیني چې دا جایز دی، نو ته چې کې په زړه کې به دې څه وي؟ طمانینیت مې مسترب باندې که نه هغه وکړه. نو کله چې یو کار کې شک و، نو د دې د وجه د انسان په نفس کې څه راځي؟ اضطراب راځي او په هغې مستقر نه وي، کله یاره وی کما کله وی کوي نه کما. دا شک می چېرې دا به صادقي که نه وی، او چې کله شک دی نه و نو په زړه کې به د اطمینان وي. د دې د وجه نه دې کې قلقي. همدا وجه ده چې د دواړو په منځ کې فرق دی، چې شک عام دی او ریب خاص دی. شک مستعملیږي په مقام د تردد بین شیئین کې من غیر اذعان لاحد الطرفین، چې یو طرف ته ستا څه نه وي، میلان دی نه وي. که راغب دا معنا کړې ده الشک وقوف النفس بین شیئین متقابلین. شک وقوف النفس توي بین شیئین متقابلین، دو متقابلین په منځ کې بحيث لا يترجح احدهما على الاخر، یو له په بل ترجیح نه ورکېږي په یو علامې سره په یا دلیل سره. او الريب ان يتوهم في الشيء، او ریب دې ته وایي چې ستا په یو شي کې توهم راشي، ثم ينكشف عما توهم فيه، خو بیا د یو دلیل او مهارت د وجې نه ته څه شي هغه راښکاره شي، وضاحت دې ته راشي. تفسیر روح المانی هغه دا ویلي دي. همه طریقه غدا ده چې د شک ازالې دپاره شریعت طریقه ښودلې ده السؤال عن اهل العلم. ستا په یو مسله کې شکی، نو ته د علماو نه تپوس وکړه سؤال عن اهل العلم، نو هغه عالم به بیان تاتو کی دا شک به زائل شي. سورۃ یونس کې 94 نمبر آیات کې د ازالې د شک د پاره الله مونږ ته طریقه ښودلې، خطاب نبی ته کړی خو مراد ته نه مونږ تاسو وي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. سلور نمبر آیات. دا کچرت تاسو په دای کې په شک کې فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، نو تپوسو که د هغه کسانو نه انزلنا الیک، که په شک کې د هغه نه چې موږ تا ته نازل کړی دی چېرې دا کتاب به د الله کتاب وي که نه وي. فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، ته اولولا تپوس وکړه د هغه کسانو نه چې کتابونه لولي ستا نه مخکې، من د علماو نه تپوس وکړه، هغه به درته وایي چې دا کتاب حق دی. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
د شک ازاله د پاره شریعت موږ ته علاج تپوس خودلې تپوس وکړه. او دویمه طریقه بیان او وضاحت ته چې ستا شکو نو چې کله تا ته بیان او وضاحت شي هغې سره به ستا هغه شک د زړه نه زایلی شي. همدغه صورت یونس 104 نمبر آیات ته قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے خلقا که تاسو زما د دین په باره کې په شک کې نو راشئ زه وضاحت او بیان کوم. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، زه دا کسانو عبادت نه کوم چې تاسو عبادت کوئ د الله نه په غیر، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، زه د الله عبادت کوم هغه الله يتوفاكم چې تاسو څه کوي وفات کوي. وامرت ان اكون من المسلمين. ها دویم نمبر ریب ده. نو ازاله د ریب د پاره لابودی د تحدینا دعوتنا مناظرینا مقابلینا چې کله هغه پر ریب کیو نستا بیان فایده نه کوي، دا هغه تپوستانه فایده نه کوي تر څو پورې چې څه دې اوس نه کړی مقابله دې په دلایلو باندې اوس نه کړي، هغه دلایلی هغې ازاله دې نه کړي، خپل دلایلو اثبات دې نه کړی. نو پای کې تحدي پکار ده دعوت مقابله ته. اگر دې سورۃ بقره درشتم نمبر آیات کې راځي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. تاسو په څه کې تاسو ګوره که په شک کې نو تاسو کوي راشي فدعوا من دون الله، د دې قرآن مقابله وکړئ که نه. فاتوا بسورة من مثله، د دې صورت پرنګ یو صورت راوړئ چې کله عاجز شوي د مقابلې نه نو پته به ولګېږي چې دا کتاب حق کتاب دی. اوس یو اعتراض په دې فرق باندې راځي چې دې پورې خو موږ دا فرق وکړو چې شک عام دی ریب خاص دی. نو ګوره دلته انتفاع د خاص شوې ده، ذالک الکتاب لا ریب فیه، څه پکې نشته. خاص قسم شک چې هغه مبزکی قلقتا نو دا قسم شک په دې کې نشته، لیکن انتفاع د شک په کې ونه شوه، نفي د شک ته ونه شوه، ځکه په انتفاع د خاص را انتفاع د عام نه کېږي. او حال لا دی څنګه چې په قرآن کې ریب نشته، خاص قسم شک چې سبب د پاره د پریشانی د نفس ګرځي، دقسې عام شک هم په قرآن کې نشته چې نفس څوک یې واوري په صحیح معنا نو څه کوي ایمان په سندوار راوړي. نو ولې نفي د ریب وکړه؟ خو د عام به ویلی که نه لا شک فیه، سره شک پکې شته دی نه، نو نفي د عام سره به نفي د خاص هم راغلی وی که نه. او د دې جواب دا دی چې ټیک د دلته ذکر د خاص دی خو مراد تینا عام دی، لفظ د ریب دی مراد تینا شک دی. اس قسم شک په دې قرآن کې نشته، هغه سبب د قلق یو که سبب د قلق نه پریشانی ویو که نه سره شته دی نو. او یا ذکر د مسبب دی، ذکر د سبب دی مراد تینا مسبب دی. دیو وجه امام قرطبی
هغه وایي فإن قيل لمن لم يقل لا شك فيه، که څوک دا اعتراض وکړي چې ولې الله داسې نه ویله چې لا شک فيه مع ان الريب بمعنى الشك، سره د هغې نه چې ریب هم په معنا د شک سره دی. نو د هغې جواب دا دی رعایتا للمخاطبین، دې کې اصل کې رعایت د مخاطبین یې کړی، ذکر د ریب دی مراد ته نه شک دی، خو شک یې ذکر نه کو، ریب یې ذکر کو د پار د رعایت د مخاطبینو. ځکه مکې مشرکانو هغې مریبینو، شکین نو مریبینو. رستو آیات پہ دلالت کی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور رعایت د مخاطب په خطاب کې دا یو نوع د بلاغت تھا چې مخاطب په کومه درجه کې په خطاب کې ته د هغې لحاظ وکړي. اگر که مراد دې څه وي عامي، نو دلته هم نفي د ریب دا، خو معنی د څه ده شک ده، شک پکې مه کوئ. اوس دلته اعتراض دا راځي چې لا ریب فیه دا جمله خبریه ده او معنا د استغراق ده. لکه مخکې مونږ وویله چې لکن معنا د څه ده نفي ده، او ریب النکره کې معنا د عموم ده. چې یو نوع د انواع د ریب په دې قرآن کې نشته، دا خو اخبار دی. حال دا دی چې ډېر کافران په دنیا کې تیر شوي دي او اوس هم موجود دي چې په قرآن کې شک دی. دې وخت کې هم ډېر کافران دي په قرآن کې شک دی، او مخکې زمانو کې هم تیر شوي دي، او خاص کر په دې وخت د نزول د قرآن کې هم شکیانو. ځکه رستو آیات کې الله ورته وایي وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. درشتم آیات د سورة بقره. نو هغه آیات دلالت کوي په دې چې په قرآن کې څوک شک کوونکي موجود دي. یا سورة الدخان کې الله وایي بل هم فی شک یلعبون، هم نمبر آیات ته. دا کافران په دې قرآن کې په شک کې دي، یلعبون او لوبې کوي. یا سورة توبه کې راځي وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. دا د منافقانو په باره کې وایي، او دا منافقان چرته موجودو؟ په مدینه کې موجودو چې دوی په زړونو کې شک دی او دوی په دې خپل شک کې متردد دي. نو ګوره شک کوونکي خو موجودو، نو څنګه نفي په عموم وکړه لا ریب فیه او جمله خبري استعمال کړه؟ نو دا اخبار د قرآن خو صحیح نشو کنه. اخبار څه معنا؟ شک کوونکی نشته، حال دا دی چې په خپله قرآن وایي څه شته شک کوونکي شته. دا اخبار په نفي د ریبه صحیح نشو. د دې اشکال مفسرینو جوابونه کړي. وای د دې لا ریب فی مقصد دا نه دی چې کینې شک کوونکی نشته. د دې معنا دا ده چې انه فی علو الشان و سطوع البرهان. دا قرآن په اوچتوالي د شان او مرتبه کې، همدارنګې په ظهور د دلیل کې لا يرتاب العاقل بعد النظر. عاقل سړی په دې قرآن کې چې وګوري که نه، د دې کتلو نه وروسته به سوچ فکر هېڅ شک به نه کوي په دې کې چې دا وحی من الله تعالی، چې دا د الله تعالی د طرف نه وحی ده. او دا مطلب نه دی چې لا يرتاب فيه،
نه چې کله سوچ او فکر وکړي نو سوچ او فکر نه پس به ته پته ولګېږي چې لا ریب فیه دا قرآن د الله کتاب دی شک پکې نشته دی وایي دا یې معنا ده دا تفسیر الوسی کړی وایي ففیه تنزیل وجود الریب عن البعض منزلة العدم دا کوم کسان چې شک کوي دي شک کلا شک دی ولې دي سوچ نه دی کړی قرآن اورېدل نه دی پای کې تدبر او سوچ نه دی کړی که دیون تدبر او سوچو کې بیا به څه ونه کړي په قرآن کې به ریب سوچ به ونه کړي دا تفسیر الوسی روح المعانی جواب کړی دویم جواب دا دی چې نه دلته حذف شوی دی چې لفظ د سبب دی لا ریب فیه معنی لا سبب ریب فیه لا سبب ریب فیه په دې قرآن کې اسباب د شک نشته چې د هغې د وجې نه انسانان په شکوکو په شبهاتو کې واقع کېږي سره سبب د ریب په قرآن کې شته دی نه ولې اسباب د پاره د ریب چې انسان د هغې د وجې نه په شک او په شبهو ریب کې پریوزي نو د هغې اسبابو کې یو سبب تلویث دی چې دا ګډوډوالی په خلکو راولي دې وجې نه تلبیس والا به یو خبره کوي بل به بیا بله خبره وکړي ته به خلک په څه کې پرېوځي شک کې به پرېوځي چې هلک هلته یې څه ویل اوس دلته څه وایي دویم سبب تعقید دی تاسې سخت الفاظ استعمال کی چې عام خلک پې نه پوهېږي دریم تناقض دی هلته یو څه وایي دلته بل څه وایي بل دعوی دی العاریة عن البرهان اسی دعوه کې خو تاسو په دې دعوه څه نه دلیل نه دا اسباب دي د پاره د ریب پیدا کېدلو او په قرآن کې دا یو قسم سبب هم نشته قرآن چې کومه دعوه کوي هغه دعوه په دلیل باندې ثابت دی لکه الحمدلله کې دعوه د توحید وکړه کوي نه کړه څونه دلایل پې راوړه دغه شان هر ځای کې چې کومه دعوه قرآن کوي په هغې باندې دلایل راوړي تعقید په قرآن کې نشته چې څوک پې نه پوهېږي داسې آسان کتاب دی چې همیان خلک هم پې پوهېږي همیان چې لفظي معنا اوتو کې لفظي په معنا کې هم څه کوي الله پاک تبدیلی راولي او قیدونه میدونه نه لګي او څه کنه روغه معنا کوه دغه شان په دې کې تناقض نشته چې یو شي ته حلال ویلې بل ځای کې ته حرام ویلې تناقضات هم په دې کې نشته دا جواب هم روح المعانی صاحب کړی او نورو مفسرینو هم کړی دریم جواب ابن جوزی صاحب کړی التسهیل لعلوم التنزیل کې مختصر تفسیر ده قرآن په اسانه لګوله وی دلته مراد هغه دا دی چې لا شک انکم من عند الله فی نفس الامر نشتره شک په دې کې چې دا کتاب د الله تعالی د طرف نه ده فی نفس الامر حقیقت کې د الله تعالی د طرف نه ده او فی اعتقاد اهل الحق د اهل حق د اعتقاد مطابق ولم يعتبر اهل الباطل دي کافرانو مشرکانو باطل پرستو شکل سره اعتبار ورکړی نه دی هغوی به کوي شکونه خو د هغوی شکونه له اعتبار نشته بلکې د اهل حقو په عقیده کې څه نشته په دې کې شک پکې نشته هم د باطلو شکل ویلي ځکه اعتبار نه دی ورکړی چې لا قدر لکم ولا وزنه د هغوی هېڅ قدر نشته وزن یې نشته د فاسق گوئی معتبره نه نو کافر خو په طریق اولاد هغه گوئی د هغه قول سره اعتبار نه ټیک ته دا جواب د کړی دی خو دا دونه
د قرآن حقانیت باندې دلالت خو نه کوي کنه. نو دې کې ریب د چا نه شو؟ د اهل حقو، باطل پرستو نه خو نه پی ونه کړه. نو دې وجه نه بل جواب هغه دا دی چې ګوره دلته الله نفي د ریب د کتاب نه کړی دی، د خلکو نه خو نه دی کړی. تاسو چې دا اعتراض جوړ کړی دی، دا اعتراض خو بنا دی په چا؟ د خلکو. او الله خو قرآن یادوي لا ریب فیه، په چا کې نشته دی. نفي د ریب د قرآن نه کړی. معنی دا قرآن الكتاب موصوف بأنه لا يتمكن فيه ريب، سره په دې کې شک شبهه راتلی نه شي. دا حق دی، صدق دی، معلوم دی، صدق د دې هر چاته. اوس خلک شک کوي که نه کوي، د خلکو کار دی. خو لیکن کتاب په خپله دا د شک او د ریب نه مبرا دی. لکه ګوره رښتیا خبره حقیقت کې رښتیا ده که نه ده؟ هېڅ شک شبه په دې رښتیاو کې نه وي. اگر که خلک هغه رښتیاو ته هم څه وایي؟ دروغ ورته وایي. نو دا خو د دې صدق نقصان نه دی. نقصان د چا دی؟ دا د دې خلکو دی. دقه چې کذب دی. اگر که خلکو ته رښتیا وایي، خو دا کذب دی. دقه کتاب په دې کې شک او شبه نشته، او په دې کې هیڅ قسم عیب او نقصان راتلی نه شي. څوک یې کوي هغه د خلکو کار دی، هغه یو نقصان دی. لکه دې وخت کې عام خلک والوته، خر والوته، خلک وایي خر والوته، ټول وایي خر والوته. اوس په نه پوهېږي چې خر الوځي که نه الوځي. که زموږ ستاسو د عام معاشره اوس داسې روانه ده که نه؟ په چا پسې روان دي؟ دروغو پسې، دجال پسې، په باطل پسې، په کذابانو پسې روان دي، په صادقینو پسې نه ځي. نو ولې موږ به څه وایو چې د صدق کې نقصان دی؟ نه، صدق کې نقصان نشته. نقصان په چا کې دی؟ په دې خلکو کې دی. دا فاسد دي، دا غلط دي. که دا صحیح خلک وي، هوښیار خلک وي، سمجدار وي، دې دجالانو به څه نه کولی؟ یې به نه دوکه کولی، نه به خطا کولی. دا معنا ده. لکه شاعر وی ليس في الحق أمامة ريب، ليس في الحق يا أمامة ريب، إنما الريب ما يقول الكذوب. په حق کې اے امامه ریب نشته. ریب خو دروغجن چې خلک کومه خبره کوي د دې حق متعلق اصل کې باغی کې شک دی. بعض علما را لګېدلي دي د اعتراض نه ځان خلاص کړی دی په دې طریقه چې یاره دا جمله خبریه نه ده، بلکې دا جمله انشائیه ده. وی لا ریب فیه معنی لا ترتابو فیه، تاسو پکې شک شبه مه کوئ. دا یې ولې ویلې ده؟ دا دې د وجې نه چې دې اعتراض نه ځان څه کي؟ خلاص کی. چې ګوره دا خبرې موږ وایو، نو په دې قرآن کې خو کافرانو او مشرکانو او منافقانو پکې څه کړی دی؟ شک یې کړی دی. نو د دې نه د خلاصېدو دپاره لنډ ویلي دي چې دا جمله خبریه ده، خو معنی د انشاء ده. لا ترتابو فیه، شک پکې مه کوئ. لیکن دا جواب کمزور جواب ده. ولی ذهن کې دا کېنوئ په قرآن کې هم په احادیثو کې هم. کله چې قرآن کې جمله خبریه رااله نو موږ به قرآن په ظاهر باندې حمله وو، ظاهر نه نه اړو، تر څو پورې چې موږ سره دلیل نه وي. که قرینه او دلیل موږ سره راغی چې دلته ظاهر نه دی مراد، نو بیا به صرف کوو. که قرینه موږ سره نه وه په ظاهر باندې به حمله وو. د دې وجه نه موږ تاسو به تفسیر د قرآن په ظاهر باندې کوو. وجه دا ده چې مثلا ما تا تفسیر ته ناستی، الله وی لا ریب فیه، او موږ وایو نه 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 دا جمله خبریه ده، خو معنی انشاء ده لا ترتابو. دا موږ څه کوو؟
تاویل بما لا يرضى قائلو کو کنه کو ځکه مفسر مخبر عن الله ده کنه چې الله د سی وی الله بس موږ تاسو تکذیب بکئی چې زوی ما جمله خبرې ده تو ما تاویل په انشاء کې علما تاویل انشاء نشو ویلې چې لا ترتابوا فيه هدى للمتقين ولې الله دا نشو ویلې دی وجنه سبقو ظاهر باندې حملو پات شو دا کم اعتراض چې ته را لګيږي دا اعتراض د جواب د وجنه بالکل هغه جمله د خبر نه انشاء ته اړه ولې اړه دسی وایا چې دلته نبی د ریب الله د قران نه کړي اوس دا ریب چې څوک پیدا کوي دا په خپل خراب دي خوږي او وي او کروغ سره اسکی خوږي دي او که بیمار سره اسکی نه دا خوږي او په څه لګي ترخیب به لګي نو دلته نقصان د سړي دی که د قران دی د دې اوبو دی د اوبو نقصان نه دی نقصان په دې سړي کې دی الله دلته وی کتاب کامل دی ریب پکې نشته چې څوک ریب پکې کوي دا د نقصان دی د قران نقصان نه دی به معنا ده ولې تعویل پکې کو په سبه حمل کو په ظاهر لکه مخکې اخرنه خبره مونږ کړه کنه چې دلته نفي د ریب د چانه ده خلقونه نه ده د کتاب نه ده دا کامل کتاب دی قران کامل دی د کې شک او شوبه نشته ذاته په دې کمال کې داسې درجه ته رسیدل اوس که څوک پکې شکونه کوي نو پاغه کې نقصان ده داغه د وجه نه خو منګه حقیقت ته صرف نظر خو نه کوو قران محل ریب نه ده ریب چې څوک پیدا کوي دا په دې کې په خپل نقصان ده فيه دا فيه لفظ په ترکیب کې خبر ده د پار د لا ریب کې چې کم لاو ریب خو اسم د لاو او فيه ولا خبر ده او زمخشری سے دا ترکیب غوړه کړه کشاف کې نو بیا را لګیدل ده په دې باندې یو سوال مرتب کړه چې ګوره دلته الله تعالی فيه رستو راوړو خبرې رستو راوړو اسمه مخ کې راوړو لیکن د جنت په شراب متعلق التفيه دا ظرف چې خبر ده د مقدم کړه ده او اسم رستو کړه ده لا فيها غول واذا تسوجد الته فيها مقدم کو او دلته فيه رستو کو نو دا بنای په کوم نقطه کړي چې فيه من خبر ده چا د پاره والو د الله د پاره والو به دا غي جواب دا کړه چې ګوره لا فيها غول کی فيها زکه مقدم کړه چې پاکي مقصد تفضیل خمر الجنه على خمور الدنيا بیان دی د فضیلت د شراب د جنت په شراب د دنیا چې ګوره د دنیا شراب چې اوس کې نو په سر باندې د بوج راولي درد راولي نشدر باندې راولي کله الټي په انسان باندې لګي لیکن د جنت شرابو کې دا یو شی نشتا ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب او که قران ویلې د سی ویلې چې لا فيه ريب نو بیا هم په دې کې معنا د حصر راغلی وي معنا به دا وي چې په دې قران کې ریب نشته نو دا حصر به ته دې معلومه ده چې نور کتابونو کې بګینی ریبي حالدار چې تورات کې ریب نو انجیل کې ریب نو زبور کې ریب نو نور کتب منزله کې ریب نو کتب منزله کې هم ریب نو تکشوا نو دې د وجنا دا فی مقدم نه کورستو کو چې څه پکې را نشي معنا د حصر پکې را نشي او دا غي د وجنا د تورات او د انجیل یا د زبور هغه شان او مرتبه کته نشي
دویمه هغه را لګېدلی دغه نقطه د ذکر کړې. دویم جواب چې همدقسې والی که نه نو رازي صاحب وایي چې ګوره د عربو طریقه دا ده چې یقدمون الاهم فالاهم، تقدیم د اهم په اهم باندې کوي، تقدیم الاهم فالاهم. نو دلته راشه ریبونی ځکه مقدم کو په فیه باندې چې دلته اهم اصل کې نفي الریب بالکلیه عن الكتاب ده، او التا لا فيها غول اهمیت پکې هغه داو چې دا د دنیا د شراب پرنګ نه دي چې سړي باندې سر درد راولي الټۍ پې راولي، التا هغه اهم نو ځکه فيها مقدم کو. او دلته مقصود نفي د ریب و د قرآن نه نو ځکه فی خبرې رستو راوړو اسم یې مخکې راوړو. بیا دلته اعتراض دا دی چې ټیک ده دا فيه من خبر واغستو الله د پاره ضمیر چاته راجع شو کتاب ته، لا ریب فيه په دې کتاب کې څه شک او شبهه شته دی نو ګوره کتاب خو مفرد دی او ریب مرکب دی، دا متعلق کی په مرکب پورې شک نشته، په څه کې شک نشته، مرکب کنه چې یا د الله نه نازل دی یا د قرآن حق دی. نو څنګه ضمیر د فيه مفرد او تراجع کو متعلق د ریب مفرد ویلو حالان متعلق د ریب مرکبی. جواب دا غي نه ده چې دلته مراد د کتاب نه مراد کمال صحت مرکب مراد ده، نو فی ضمیر هغه تراجع شو متعلق د ریب مرکب شو. سمعنا لا ریب فی صحته وکماله، نشتره شک شبه په صحت د دې کتاب کې په کمال د دې کتاب کې، او فی نزوله من الله یا د دې په نزول کې د الله تعالی د طرفنا، فی کونه من عند الله لك تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين البلام من سجدك راضي كنا. نو قلت لا ريب فيه سمعنا في كونه منزلا من عند الله، پدې کې شک شوبه نشته چې دا الله تعالی د طرف نه نازل دی. دلته هم دقه سواله یا لا ريب فيه نشته د ریب پدې کې معنا فی کونه معجزه، هیڅ شک شوبه نشته پدې کې چې دا قرآن معجز دی. معجز څوک مقابله کولای نشي، الله تعالی طرف نه نازل دی، معجز دی، څوک مقابله کولای نشي. هدى للمتقین، دا هدایت ته د پاره د متقیانو. سبا له ان شاء الله تعالی جمعه ورځ ده، درسونه کې چټي نه نو درس به کوسي ان شاء الله، او زه ورو به خوځېږو اتون کې هفته ورځ د ان شاء الله دا درس لګو ورخوځو.